السلام علیکم. په دې دنیا کې د 200 نه سیوا ملکونه دي او په دې کې دوه ملکونو ته یو خصوصي حیثیت حاصل دی چې یو دی پاکستان چې د مذهب په نوم جوړ شوی دی ځکه چې د پاکستان مطلب مونږ وایو چې پاکستان کا مطلب کیا لا اله الا الله او یو ملک دی هغه اسرائیل چې د يهودي مذهب په نوم باندې جوړ شوی دی د فلسطینیانو په ځمکه قبضه کړي او د ټولي دنیا نه يهوديان راوستي او په اسرائیل کې آباد کړي دي خو د دې دوه ملکونو کې د مذهب په نوم چې جوړ شوی دي د مذهب سره څومره خلاف ورزي کیږي دای درته یو مثال درکوم. په اسرائیل کې د سود چې دی نو هغه ریشو چې دا شرع چې دا هغه 4.75 ده او اسلامی جمهوریت پاکستان کې دا غي شرع څه ده 21% لکه دا غي نه سلور ګنا سیوا شرع د سود چې دا په پاکستان کې ده. دی وخت کې په پاکستان کې د پی ډی ایم حکومت دی د پی ډی ایم سربراه د جمعیت علماء اسلام امیر صاحب مولانا محترم فضل الرحمن صاحب دی چې د کم دعوه ده چې داغه د انبیاء وارث دی او د 15 لکو علما مشر دی او داغه په وخت کې سود د اسرائیل نه سیوا دی نو عوام سوچ کوي چې کی دی شي مولانا صاحب ته پته نه کینیا به فوري د استعفا ورکړی او د حکومت نه براوته او خپل زوی به رئیس دی چې دا خو د سود نظام کې دی او دومره ډیر لوی سود دی چې د اسرائیل نه سلور ګنا سیوا سود دی نو کی دی شي پته ورته نه کو ورته پته نه نو دا ویډیو ډیره شیر کړئ چې مولانا صاحب ته ورسی او د دې سود نظام د خلاصېدو څخه بندوبست وکړي کو دغه نه نشي کولی نو کم از کم چې د خپل هدف پورې خود حکومت نه وزي دوی به بیا خلکو ته سوي چې دا سودي نظام نه مونږ هم دا مزه کولې په هلیکاپټر کې به ګرځېدو بچی مو په روزګارو وزیرانو او ماته خو ډېر عجیبه ښکاري او سود تاسو ته پته ده چې اخو دا دی چې د الله او د رسول سره جنگ کول دي نو آیا مولانا صاحب په دغه جنگ کې شامل دي؟ الله دې زموږ په ټولو باندې رحم وکړي او خدای مو دې داسې قبیحه فعل نه وساتي. کمنټ په لازمانو کې چې پته ولګي او دا ویډیو ډیره شیر کړئ چې مولانا صاحب ته ورسي. امید لرم ستاسو ویډیو خوښه شوي. سوچ پیو کې په سوچ کې څه ګناه نشته.